دیو جنا خبر کور مطالبه تاسو نه کو او د الله تعالی په کور کې ورچته مې دا وادي نه دی سنه مې دا وادو سره دی دا وادو سره زمانه لګي خو نن د مسلمانانو په حمایت کې تاسو نه باقاعده وایي ورسره وړاندې د اسرائیلي مصنوعات په بایکاټ کو بایکاټ کو تاسو بایکاټ کې خپل ځان راسو چت کې زکه چې د قیامت په ورځ باندې بدل اصل دا به وحي ورکړي چې الله العالمین نور څه کول نه شو خو لیکن دا یو څه مارکیټ چې د اسرائیلي مصنوعات په بایکاټ کړی دی هغه چې څوک یې په چا دي دویم سیس دا په زما تاسو په به مطالبه چې د اسرائیلي مصنوعات په بایکاټ کړو دویم سیس حضور کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دعا دا د مؤمن اصلحه ده دعا دا د مؤمن اصلحه ده کچره تنن دا خبره کې ماته یره مولانا صاحب ته د فلسطین خبره کې ته د غزا د مجاهدینو خبره کې زما هم زړه کېږي چې زه هم د غزا لاړې زه هم د جنت لاړې زه هم د فلسطین حفاظت لپاره لاړې زه هم د بیت المقدس د حفاظت لپاره لاړې هغه بیت المقدس چې د هغې دپاره سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله تعالی علیه دوه کاله مسلسل خوب نه دی کړی هغه بیت المقدس چې د هغې دپاره یو ترکان ممبر جوړ کړو او دا یې وویل چې دا ممبر نه به بادشاه له ورکومه نه به ګدا له ورکومه نه به د دنیا امرترین شخصیت له ورکومه دا ممبر هغه کس له ورکومه چې څوک مسجد اقصی بیت المقدس فتح کړي او هغه ممبر سلطان صلاح الدین ایوبي ته ورکولی کېږي زه هم د هغې بله بیت المقدس زه هم د هغې مسجد اقصی حفاظت کول غواړم خو افسوس ما ته مشکلات دي مخې ته زما د ملک وزیر اعظم نه راباسي زما چیف آف آرمی سټاف نه راباسي زما چیف جسټس آف پاکستان نه راباسي نو یو څه ستا سره شته هغه خو ته کولی شي که چېرې وزیر اعظم ستا نه راباسي لاره درته نه پرېږدي چیف آف آرمی سټاف درته لاره نه پرېږدي چیف جسټس آف پاکستان چې ده پاکستان د قانون لوی علمبردار دی چې هغه درته لاره نه پرېږدي نو یوه څه شی او هغه لاره څوک ستا منې کولی نه شي او هغه دعا ده ځکه رسول الله مبارک فرمایي دعا دا د مؤمن اصلحه ده که ته ټوپک نشي راغستی توره نیزه نشي راغستی غشي نشي راغستی دعا خو کولی شي دواړه لاسونه خو اوچتولی شي اله العالمین نور خو زما سره څه نشته دا لاسونه مې ستا درد ته اوچت کړي دي اله العالمین زما دا لاسونه بې نوملی کړې اله العالمین دا لاسونه مې ستا درد ته اوچت کړي دي د روژې په دې خولې باندې مې دا لاسونه اوچت کړي دي اله العالمین اسرائیلیان ټول تباه برباد کړي دا خو ویلی شي که نه دا خو ویلی شي اله العالمین هغه فلسطینیانو مدد وکړي دا خو ته ویلی شي دا خو ته ویلی شي چې اله العالمین دا هغه فلسطین د هغه مشرانو مدد وکړي دا خو ته ویلی شي چې اله العالمین دا هغه فلسطین د مجاهدینو مدد وکړي دا خو ته کولی شي که چېرې ته جماعت ته کښېني او د کجورې دانه اوچتې یاره زړه مې کېږي چې بیت المقدس ته لاړې یاره زړه مې کېږي چې خپل د قرآن دا ختم ما په مسجد اقصی کې کړی دی یاره زړه مې کېږي چې ما دا تراویح په مسجد اقصی کې کړی دی یاره زړه مې کېږي چې دا قرآن دا ما داسې اوچت کړی دی او په مسجد اقصی کې هغې ګټې سره خواجې ولاړ وې چې په کومه ګټه باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قدم ایښودی دی معراج ته تللی دی هغه بیت المقدس ته زما زړه کېږي چې په کوم ځای کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم 1,40,000 کم و بیش پیغمبرانو ته امامت کړی دی خو څوک هم لاره بنده ده دغه کجوره اوچت کړه نیمه خولې ته واچوه اله العالمین کجوره مې نیمه په خوله کې ده ټوله ورځ مې روژه نیولې ده اله العالمین یو څومره ستا درد ورکومه چې په اسرائیلیان چې څومره ټول تباه برباد کړي دا خو ته کولی شي دا خو ته کولی شي چې اله العالمین د فلسطین حفاظت وکړي او دا به دا نه وایم چې دا مولانا صاحب بعضې خلک باقاعده مونږ له مشورې هم راکولی کېږي یاره تاسو د جهاد ته لاره پرېږدئ دی کې دهشتګردي ده دی کې دا ده دی کې دا ده دی کې دا ده او دا خبرې چې څوک کوي هغې ملا ته خلک جګړمان وي نو زه د ټول لوی جګړمان یم که د جهاد په خبر یم که د جهاد په باب کې یو کس ما ته دهشتګر وایي د ټول لوی دهشتګر زه یم یاد ساتئ په فلسطین کې ظلم کېږي شپږ میاشتې مسلسل ظلم وشو هغې ته چا دهشتګر ونه وي هغې ته چا جګړمان ونه وي سره د دې نه چې د انسانیت حقوق علمبرداران چې کوم دي چې هغه ځان ته انساني حقوق علمبرداران وایي هغه خلک هم هغه اواز نه اوچتوي هغه دهشتګر نه شو او زه صرف په یو بیان باندې دهشتګر شم زما دا دهشتګردي قبول کړه زما څنګه چې امام شافعي رحمت الله
1500 سره غواګانې دا به موږ ذبح کوو الله راوړي خیال کوئ 1500 سره غواګانې دا به موږ په مسجد اقصی کې دا به ذبح کوو حلالو به او بیا به د هغې هغه غوښه چې کوم ده هغه څاروي چې کوم وي هغه به موږ سوځو او د هغې هغه ایران دا به رااخلو په دې خپل بدنونو باندې به مږو او پس د هغې به مسجد اقصی به ورنو سوچ کوئ پس د هغې به مسجد اقصی به ورنو نن هغه د انسانیت حقوق علمبرداران چې څومره دي هغوی باقاعده اعلان وکړ چې 1500 خو نه کېږي دا 15 غواګانې به دې اختر لپاره سوچ وکړئ ما ته کوم ځای پراته دي ما ته به خوشحالي نه وه په دې اختر باندې مسلمان همیشه دپاره د غفلت په خوب کې دی او کافر همیشه دپاره زما ستا د خوشحالۍ په ټیم کې په ما په تا باندې حمله کوي صدام حسین دا په کومه ورځ باندې شهید کړی دی د اختر او کوم اختر غټ اختر ما ته هېر کړی دی د اختر په ورځ باندې صدام حسین صاحب شهید کړ او ما تعالی پیغام درکړ ای مسلمانه ته په خپلو خوشحالیو باندې سر شه وګوره ما ستا یو لوی لیډر مې شهید کړ که ما ته صدام حسین هېر کړ بیا نن هم دا اختر را روان دی او زما ستا د مسجد اقصی د ورانولو په هغې چې دا پلانونه شروع کړي او باقاعده خبرونه کې راځي چې باقاعده هغه غواګانې هغه د غزا باډر پورې رسولي د غزا د باډر پورې هغې خپل غواګانې رسولي یاد ساتئ دا کېږي نه کولی چېرته خو نه شي ځکه چې مسجد اقصی نه ګیر چاپېره برکتونه دي مسجد اقصی نه ګیر چاپېره هغه مجاهدین دي چې حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د مسجد اقصی د حفاظت لپاره د قیامت د ورځې پورې به یو ډله به ولاړه به وي هغه به د مسجد اقصی حفاظت به کوي زما نبي فرمان دا رښتونه دی زما د نبي فرمان دروغ کېدی نه شي زما نبي ویلي دي دغه ته به مجاهدینو ډله به وي هغه به د مسجد اقصی حفاظت کوي د هغې مسجد اقصی حفاظت به کېږي خو امتحان زما او ستا دی امتحان زما او ستا دی چې نن یهودیان دومره تېز شول نن یهودیان دومره مخکې شول چې هیکل سلیماني دا په کوم وخت کې ختم شوی دی هیکل سلیماني په دې باندې بیا خبر یې یاره هیکل سلیماني هغه په کوم وخت کې ختم شوی دی د هغې نه وروسته مسجد اقصی بیت المقدس ته ورته جوړ شو مسجد قبة الصخره ته ورته جوړه شوه او نه هغه یهود هغه اسرائیل هغه نن په خپل هغه مشن کې لګیا دي کوشش کوي او ما ورته د غفلت په خوب کې نو دا دوه مطالبې زما ستا